بسم الله الرحمن الرحيم. ګوره ترې نه مخکې موږ د مرب قسم ووایي جمع اسماء ستة مکمره. نو په هغې کې موږ ووایي چې حالې د رفع میں وہ لفظی کے ساتھ، حالې د نصب میں الف لفظی کے ساتھ، حالې د جری میں یا لفظی کے ساتھ. د جمع مذکر سالم د اعرابو دې به زه چې کوم دی نو جمع مذکر سالم ماشومتوب وایو. نو ورته وایي چې بچي ته دې د اعراب هم د هغې په شان دی. ګوره چې څنګه هلته کې موږ وي حالې د رفع میں وہ لفظی ما قبل مضموم کے ساتھ، نو دلته کې موږ کوم دی نو ګورئ حالې د رفع میں وہ لفظی ما قبل چې کوم دی مضموم دی، یعنې و راغی ما قبل د هغې میم چې کوم دی نو هغه څه دی مضموم دی. نو د دې اعراب چې کوم دی نو څه شوه هم د هغې په شان دی شو په حالت د رفع کې. حالت د رفع میں وہ لفظی ما قبل مضموم کے ساتھ. نو ماشوم په دې باندې موږ پوه کړو چې مخکې به موږ ویلي یعنې مسلمون نو د فاعل کې به موږ پیشونه یعنې ضمه راوستله. اوس په جمع مذکر سالم کې به چې کوم دی موږ څه راولو و لفظي ما قبل یعنې و به راولو. اعراب چې اوس موږ جاري کوو هغه موږ په څه باندې جاري کوو؟ هغه موږ په و باندې جاري کوو. په دې کې په دې جمع مذکر سالم کې به چې کوم دی نو موږ د اخرني حرف ته نه ګورو، یعنې د نون ته به نه ګورو، ځکه چې نون خو دلته کې مفتوح راغلی په هغې باندې زبر راغلی دی، او دلته مسلمون چې کوم دی نو هغه څه دی هغه مرفوع دی په هغې باندې پیش راغلی دی. نو د مسلمون قیاس موږ په دې معنی نه کوو چې څنګه دلته کې میم اخره کې چې کوم دی نو دو پیش راغلی دی نو دلته کې هم دو پیش راولو. نه نه، په جمع مذکر سالم کې چې موږ کله اعراب جاري کوو نو هغه موږ په څه باندې جاري کوو؟ هغه موږ په و باندې جاري کوو او هغه موږ په یا باندې جاري کوو. نو دې ماشوم به په دې باندې پوهېږي چې بچي د اخرني حرف سره به زمین هېڅ کار دی، خو دا منصوب او خو دا هر څنګه وه، یعنې فاعل خو پکار چې مرفوع راغلی وي. نو دلته کې به اعتراض وکړي چې لکه دلته کې دا ماشوم نه تپوس وکړي چې ګورې پکار داسې وه چې لکه فاعل دی دا فاعل مرفوع راغلی وي، په دې باندې نون باندې پیش راغلی وي. نو دې ځای کې ولې پیش پکې رانغی؟ نو بیا په دې باندې پوهېږي چې پیش پکې ځکه رانغی چې دلته موږ کوم اعراب جاري کړو نو هغه موږ په پیش نه بلکې موږ په څه باندې جاري کړو؟ موږ و باندې جاري کړو. دا اعراب الحرف دی. اعراب الحرف چې کوم دی نو و راغی د جمع مذکر سالم به موږ په حالت رفع کې چې کوم دی نو و لفظي ما قبل مضموم راولو. د اخرني حرف سره به زموږ څه کار نه وي، د اخرني سره به زموږ څه کار نه وي. دلته کې کوم دی نو څه راغی؟ دا منصوب راغی، خو دا مجرور، خو دا ارسیه. لکه تسنیه کې به دا بیا مجرور راځي د اخرني نون چې کوم دی، او په دې کې څه راغی؟ په دې کې چې کوم دی منصوب راغی. نو بیا ورته دا ترکیب چې کوم دی نو څه کې جاء فعل یا ضمیر مفعول به مسلمون کوم دی نو فاعل فعل سره خپل فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه. هذا مسلمون اعراب وایي بچي حالت رفع میں اول لفظ ما قبل مضموم کے ساتھ مسلمون، حالت نصب میں یا لفظ ما قبل مکسور کے ساتھ مسلمین، حالت جر میں بھی یا لفظ ما قبل مکسور کے ساتھ مسلمین. پر دې دوه حالتونو کې به چې کوم دی نو څنګه راځي؟ یو شان به راځي. بیا به دې ته راولئ چې مررت بمسلمین، مررت بالفاعل بمسلمین کې چې کوم دی نو با جاره مسلمین څه دی؟ مجرور دی. نو تاسو به تپوس وکړئ ورته چې ګوره دلته کې با جر راغی نو په اخره کې د نون نه جر ولې ورنه کوئ چې دا حروف جارونه به یې کوم دی نو با جر راغی نو دلته کې دې له ولې ځای نه ورکړي؟ دا څه وجه ده؟ نو بیا ورته دې ووایي چې ځکه ورته کوو دلته کې جر ځکه ورته کوه چې دا جمع مذکر سالم دی، او جمع مذکر سالم کې چې کوم دی نو موږ په اخرني ټکي ته نه ګورو، د نون ته به نه ګورو، بلکې اعراب چې موږ جاري کړو هغه موږ په یا باندې جاري کړو. او دلته په حالت د جر کې چې کوم دی نو څه راځي؟ یا راځي. نو دا څه شو؟ دا مجرور شو. د څه د وجې نه مجرور شو، خو د یا په وجه باندې کوم دی نو هغه اعراب موږ په یا باندې جاري کړو. د نون سره زموږ څه کار نشته دی. بیا به دې تپوس وکړئ چې بچې تاسو وایئ مسلمین کې چې کوم دی نو دا اعراب الحرف اعراب الحرکت دی. نو دې وایي چې دا اعراب الحرف دی ولې یا راغلی ده. دغه شان چې کوم دغه دي مثالونه دي نو لومبې پر سره ترکیب وکړئ د هغې نه پس چې کوم دی نو اجرا ته بیا راولئ. لکه صالحونه مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع دی. د څه د وجې نه؟ د خبر د وجې نه. اعراب یې وایي حالت رفع میں اول لفظ ما قبل مضموم کے ساتھ صالحونه، حالت نصب جر میں یا لفظ ما قبل مکسور کے ساتھ. نو دلته کې هم اعراب چې کوم دی هغه په څه باندې جاري کړي؟ په یا باندې به جاري کړي. ورته به ووایئ چې زموږ په اخرني ټکي سره کوم دی نو څه کار دی. او بیا خیر د دې ځای ته راولئ ولی الصالحین دی راولئ. ګورئ ولی مضاف الصالحین چې کوم دی نو مضاف الیه موږ ویلو چې بچي مضاف الیه به مجرور وي، نو دا نون ولې مجرور رانغی؟ نو په دې باندې پوه شو ښه ده. که نو یو پوه شوي نو تاسو به ورته ووایئ چې دلته کې موږ نون سره څه کار نشته دی. دلته چې کوم اعراب موږ جاري کړو هغه موږ په یا باندې جاري کوو، او یا راغله نو بهر صالحین چې کوم دی نو څه شولو؟ موږ مجرور
بیریا کو دا مجرور په یا سره شو نو ولی مضاف شو صالحین چې کوم دي دا ور مضاف الیه شو دا مضاف الیه چې کوم دي نو مبتدا لپاره څه دا مخبر کو او تدی به سره په ار دغه چې کوم دي نو اعراب الحرف او اعراب الحرکت چې کوم دي نو اجرا په سره کوي لکه احسنو دا چې کوم دي نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دي مرفوع د څه د وجنه مبتدا د وجنه خدای دوی بچی چې احسنو تدی اعراب الحرف او اعراب الحرکت دی د اعراب الحرف او اعراب الحرکت چې کوم ډیر زیات لازمي دي نو اعراب الحرکت ته ولي ضمه راغلی دا دغه شان چې کوم دي نو الصالحین کې اعراب الحرف او اعراب الحرکت دی اعراب الحرف ولي یا راغلی دا صالحون کې اعراب الحرف او اعراب الحرکت دی اعراب الحرف ولي و راغلی دی دغه شان چې کوم دي نو مسلمون کې اعراب الحرف او اعراب الحرکت دی اعراب الحرکت ولي ضمه راغلی دا بمسلمین کې اعراب الحرف او اعراب الحرکت دی اعراب الحرکت ولي دغه کوم دي نو کسر راغلی دا نو په دې طریقې سره ماشوم پوهیږي چې د اعراب الحرف او اعراب الحرکت چې کوم دي نو هغه پیژني ولې نور کله اجرا پاتې شي په چې بدی لاندې کوږي مرفوع منصوب مجرور کې اعراب الحرف او اعراب الحرکت کې کوم دي نو اجرا پاتې نشي د دې سيزونو ورته وضاحت وکړل شي چې دلته کوم دي نو موږ اعراب په و باندې جاری کوو د بیان باندې او د کوم دي نو په څه باندې ضمه فتحه کسره باندې